بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی او موجود یم په درب ماجوکی کې. کتونکو دغه درب ماجوکی کې سیلاب ډیر زیات زیان کړو. دلته کې ټولو کورونو ته اوبه تللي دي. دلته کې یو شمېر ودانۍ چې کم دی هغه راغورځېدلي دي. د دې خلکو سامانونه د دې خلکو کورونه هغه کرک شوي دي، سامانونه تړل شوي دي، کافي زیان شوي دی. بیا په دې خلکو کې یو شمېر بیماری چې کم دی هغه راخورې شوي وي. د تحریک لبیک لخوا دوی ته موږ فوډ پیکج وروړو. دې ټول کلي ته موږ فوډ پیکج ورکړی دی او د دویم لوی فوډ پیکج چې کوم دی نه واده ورسره خو هم د مولانا محمد شفیق صاحب لخوا شوې ده. نن یو وارې بیا دلته کې موږ پری میډیکل کیمپ لګولی. دا تاسو څومره ماشومان ګورئ خپې بلې خپې او اکثریت چې کوم دی نو خارق په دې ټولو لګېدلی. بچي به ته خارق لګېدي؟ ډاکټر ته لس انجکشن ووایو ګولې راکړې خارخه درکړې دي. تاسو له بچي سترګې خوب دي؟ ښه بچي ستا ته ډاکټر کتلی؟ سپوڼې د باندې دي؟ ډاکټر ته رضا نه ښودو؟ نه لا بیماره دی. خزان به ورته ښې ښه. ته بچي تا باندې خارق شته او پته په ما نشته؟ ښه په ده نشته. کتونکو دارې په ده باندې دانې دي، په ده باندې سپوڼې دي، د ده سترګې دي. دغه ته وګوره دی چې کوم دی هم په ده هم خارق دی. دا ټول ماشومان چې کوم دی په دغه بیمارو کې راګیر شوي دي. موږ به ځو دننه د دوی چیک اپ چې کوم دی موږ نن د 500 پورې مریضان چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب ګوري او ډاکټر صاحب ته زه سلام په دې پیش کوم چې انتخابي ګرمۍ کې دوب کې هغه ناست دی او د دغه تحریک لبیک الریډي د هغې د کارکنانو یو جذبه ده او ډاکټر صاحب خپله پیژنګلو را سره لږ وکړئ جي. او زیاته بیماری دي دلته، ډېر زیات بیمارانو او دې کې د سکن مسلې ډېرې وې، د دانو مسلې ډېرې وې، د سر درد د ایزې مسلې ډېرې وې. او کم از کم موږ پکې ډېر زیات بیماران وکتل. اوس هم ډېر زیات بیماران را روان دي او الله دې تحریک لبیک والا سره ډېر خوب کړي چې موږ ته دونه دعوت راکړو او موږ قبول کو او انشاءالله چې زموږ نور څه وسي د سیلاب ضبطګانو له به انشاءالله خامخا وکړو. ډېره زیاته مننه. ډاکټر کامران صاحب سره مو خبرې کولې نو هغوی وی چې د ګل دروازې پورې ته ما ځان ایکسپایر کړی دی او زه به د ګل دروازې پورې. کتونکو دا دوایانې میډیسن چې کوم دی باقاعده هر مریض ته انجکشن والی کېږي. ښه قیمتي چې کوم دی دا کیلسی دا هر څه ورته ورکوي. دا وګورئ جي دا لږ لنډ نه راواله دا ټولې دوایانې چې کوم دی دا تاسو وینئ دا لګیا دي او دا هر مریض ته انجکشن واخلي نه چې کوم مریض ته ضرورت یې هغه مریض ته مقه حساب مطابق انجکشن والی کېږي ورته انجکشن والی کېږي. او دې نه علاوه او مقه حساب میډیسن هم ورسره کوم بیماري چې وي ورته که خارق وي که الرجي وته یا که د نور څه داسې تبه ټوخي مسله وي د هغې لپاره خپل دوی ورته ورکولی کېږي. څومره ماشومان نه تپوس وکړو نو خارق دی؟ خارق ډېر زیات دی. خارق لپاره موږ انجکشن هم دغه کړي او دوایانې موږ راوړي. خو سټنډرډ کمپنۍ والا دوایانې موږ راوړي دي. الحمدلله تحریک د طرفه موږ ته ډېر غټ ریلیف میلاو شوی دی او انشاءالله په پوره پاکستان کې جواز نه چې په 400 کې تاسو موږ سره خامخا ګرځېږي ډېر معلومیږي. خو زموږ سره بدقسمتي دا دی چې د تحریک باندې د سوشل میډیا او د میډیا پابندي دی. انشاءالله چې دا پابندي نه دا به ټولې دنیا انشاءالله کتلو. ځکه زموږ د تحریک الحمدلله دنیا ته دا بیا هم پته لګېدلی چې نه څومره سامان راولېږه تاسو ته پته لګېږي هغوی زموږ تحریک ته حواله کړه. الحمدلله په تحریک باندې د عوام اعتماد دی. انشاءالله تحریک چې څومره منډه وي د الله د رضا دپاره وي. الحمدلله انشاءالله داسې مشکل نشته دی او هر یو شی که سامان دی که سره د هغې ته د فوډ سیسټم دی د خوراک دی او انشاءالله د لوکو سیسټم دی هغه هر څه موږ برابر کړي ته. اوس ورته میډیکل کیمپ یې شروع شوي دي. الحمدلله د کیمپ هم دا مسله نشته انشاءالله هم ورته شروع. کتونکو دې وخت کې د لکونو روپو دوی صرف دې ځای ته راغلی د لکونو روپو دوی د ورور سره به لږې خبرې ترې کړو. ورور مې لږ بار روزی د لکونو روپو دوی چې کومه ده دا پیر سرتاج صاحب چې کوم دی د هغې په وینا باندې موږ دلته کې دا کیمپ لګولی دی او انشاءالله چې تر ماښامه پورې دا سار لګېدلی تر ماښامه پورې یو کس هم نه پاتې کېږي. دا ټول مریضان چې کوم دی دا به کتلی کېږي. خپله پیژنګلو کې جي بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد زکریا دی جي د دې ځای اوسېدونکی یم. دا ډاکټر شفیق امینی صاحب په وینا باندې مطلب موږ هغې ته ریکویسټ وکړو پیر سرتاج صاحب او هغې دلته کې میډیکل کیمپ ارینج کړو. د دې نه مخکې هغې فوډ وغیره ډسټریبیوشن کړی دی کپړې فوډ بسترې ایوریثینګ چې کوم څیزونه ټول هر څه پرووایډ کړي دي او اوس د نه بعد هم 370 کسانو اعلان هغې کړی دی چې موږ به دې ته مکمل سامان ټول پرووایډ کوو. د هغې کټ بستره او فوډ وغیره ټول هر یو شی به پرووایډ کوو دې ته. موږ ډېر شکریه ادا کوو د تحریک لبیک پاکستان. تقریبا دې ټایم کې 500 نه زیات مریضان چې کوم دی هغه فیسیلیټیټ شو د کیمپ نه
او انشاءالله لا روان دي جی څومره ضرورت و دلته کې ډیر زیات ضرورت و جی اسې خو لکه مطلب نور ارګنایزیشن هم راغلي خو تحریک لبیک چې کم کار وکړو نو الحمدلله موږ ډیر مطمئن یو دوايانې شو مطلب دوای ورکوي انجکشن لګوي چې کم ضرورت وي څونه مطلب دغه نو هغه فیسیلیټ کوي هغه صحیح ډېره مننه کتونکو دلته ډېر زیات ضرورت و دغه خو تحریک لبیک کوي فوډ پیکج د نورې مو سره واده کړې ده خو نورو فلاحي ادارو ته مې چې درب ماجوکي دا ضروري یاد وساتئ درب ماجوکي کې خلکو ته د پاکو اوبو ضرورت شته د څاروو دپاره د ګیاګانو ضرورت شته د بسترو ضرورت شته د فرنیچر ضرورت شته کورونه کرک شوي دي د دې سروې پکار ده کورونه ړنګ شوي دي د هغې جوړول پکار دي او دا خلک ډېر زیات غریبانان دي دوی ځان له په 10,000 په 40,000 په 50,000 مرله ځای اخیستی دي خو نن چې ورته تحریک لبیک لخوا دا کومه کیمپ لګېدلی دی نو دلته په دې هر ماشوم کې بیماري ده چې کوم ماشوم لټی کومه خور کومه مور دلته کې راځي نو ټولو کې دا بیماری دي او دې وخت کې د لکونو روپو دوایانې چې کوم دي دا دوی ته پري کم ماشوم ته د انجکشن ضرورت وي په ټایم ورته انجکشن وایي او زموږ کارکنان هم ورسره دي او ډاکټر هم دي ډاکټر کامران صاحب ډېره زیاته مننه کوو او انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بوځو نورو ځایونو کې هم دا کیمپونه لګي مننه موږ سره